السلام علیکم ګرانو کتونکو په مشرق ټي وي ستاسو خپل پروګرام کراس روډ سره محمود جان بابر یو ځل بیا حاضر دی. زمونږ نن څه نوي خبرونه مخې ته راغلي دي. د کرونا وایرس په دې جنګ کې لږې نورې نوې خبرې چې هغه ډېرې نوې نه دي، هغه لږې زړې شوې غوندې ښکاري، خو موږ ویل چې یو ځل په دې باندې یو ځل بیا خبره وکړو چې هسې نه چې وایي بس نوي راځي او زاړه هیرو. نو لږ غونتې وخت مخکې تاسو کتلي وه د کومه د فروری میاشت وه په پاکستان کې یو ډېر لوی بحران راغلی و او هغه د اوړو او د چیني بحران و او په دا موږ وکته چې اچانک د هغې قیمتونه اسمان ته ورسېده او دا څیزونه د خلکو د وس نه بهر شو او خلکو په یو کیلو کې شل دېرش روپۍ فی کیلو په هغې کې عام ولس ته هغې کې نقصان وشو او دا پیسې د څه خاص خلکو جیبونو ته لاړې. د څه خاص خلکو جیبونو ته لاړې، بیا چې وروستو کې حکومت کله په خپله معلومات وکړه او هغوی چې کومه خپله اداره ده اف آی ای د هغې په ذریعه چې تحقیق وکړو نو بیا د هغې رپورټ مخې ته راغو. هغه رپورټ چې کله مخې ته راغو نو هغې کې د پردو نه زیات خپل یعنی د حکومت خپل خلک، هغه خلک چې د انصاف په نوم چې کوم حکومت راغلی هغه د هغې مشرانو، هغه مشرانو نومونه په هغې کې راغی چې دې خلکو دا پیسې خوړلې دي. په هغې کې وفاقي وزیر هم په هغې کې د پارټۍ مشر جهانګیر خان ترین نوم راغلی او په هغې کې خسرو بختیار صاحب وفاقي وزیر او وفاقي وزیر اوس هم دی چې نوم یې پکې راغلی دی، د هغې نه پس هم وفاقي وزیر دی. بیا د هغې نه پس د تحریک انصاف سره په حکومت کې شریک یو جماعت پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ډله چې په پنجاب کې دی سره په حکومت کې شریک دی، زیاتره برخه هلته ده. نو د هغې یو مشر مونس الهي هم پکې راغو. دا ټول خلک په دې رپورټ کې مخې ته راغه چې که هر چا پکې نور پکې څه کړي دي هغې خو کړي دي، خو دا پکې ډېر ښکاره خلک وو. د کوم خسرو بختیار صاحب چې کوم وفاقي وزیر و او وفاقي وزیر دی، د هغوی رونه او خپل خپلوان ویل چې د هغې نومونه ویل پکې راغلي دي او دې خلکو دا هر څه کړي دي. بیا وزیر اعظم عمران خان صاحب ویل چې اوس به زه دا ټول خلک به خپل ځای ته رسوم. ځای ته به یې چېرته رسوم چې زه به یو فارنسک آډیټ کوم، ساینسي طریقې سره به زه دا ټول حساب کتاب راوباسم او دا چې چا د ولس سره دا ظلم کړی دی او دې ته په خپله وزیر اعظم صاحب ویلو چې دا ظلم به زه راښکاره کوم او هر یو سړی به هېڅوک به هم معاف نه کړم. کله چې دا هر څه وشو نو یو نوې خبره مخې ته راغله چې حکومت کې کله دومره خلک به چې حکومت نه خفه شي یا حکومت کې ناس خلک به چې کله د دې خلاف اکشن واخلي نو که دوی د حکومت پرېږدي نو حکومت خو به ختم شي. نو هغه ټایم بیا وویلی شو که حکومت ختمیږي او کار څه کېږي خو موږ به د دې خلکو دا به خپل انجام ته رسو چا چې ولس سره بد کړي دي. خو اوس موږ وکته چې د اف آی ای د هغه رپورټ او بیا د فارنسک آډیټ 25 اپریل باندې یو رپورټ ایکسپیکټډ ویل چې دا به راځي، یعنی نن نه 4-5 ورځې بعد به دا رپورټ راځي، بیا به کاروایی نه کېږي. خو اچانک موږ وکتو بیا پکې یو نوې خبره مخې ته راغله. اوس پکې نیب د پاکستان چې کوم قومي احتساب اداره ده هغه وایي چې موږ په خپله هم دا هر څه کتلي دي او په دې کې اربونه روپۍ خوړلی شوي، د دې تحقیقات په اوس موږ کوو او د دې رپورټ به یو میاشت بعد راځي. خو موږ په خپله تر اوسه پورې چې په پاکستان کې کوم کیسونه مخې ته راغلي دي نو چې کوم ماهرین دي په دې خبره باندې پوه دي چې نیب یو داسې اداره ده چې کوم کیس هم هغې ته لاړ شي نو بیا وروستو کې بیا د هغې پته ونه لګي چې کیس چېرته لاړو. او بعضې وخت کې خو دا تاثر هم میلو شي چې کوم خلک په دې خبرو باندې پوهېږي چې نیب کوم کیس ته هم لاس واچوي، مطلب دا دی چې به ځا سایډ ته کوي. دې نه مخکې مونږ کتلي دي چې دلته په پېښور کې بي آر ټي جوړه شوې وه، په دې کې ویلی کېده چې پیسې وهلې شوي دي، نیب د دې اکشن اغوستی وه. دې نه علاوه په ملم جبه کې سرکاري ګرانه ترینه ځمکه خلکو ته په مفتو کې ورکړې شوې وه، د دې تحقیقات هم نیب سره و. د دې نه علاوه په خیبر پښتونخوا کې سرکاري هلیکاپټر استعمال شو او ویل چې دا عمران خان صاحب هغه وخت استعمال کړو چې کله هغه سرکار کې نه او هغه صرف د تحریک انصاف مشر و. دا غټ کیسونه صرف د خیبر پښتونخوا پورې ما تاسو ته ویل. په پاکستان کې نور کیسونه هم داسې دي. نو اوس آیا موږ دا وګڼو چې دا کیس که نیب ته لاړ شي دا د اوړو او د چینو والا نو دا خلک به ټول بچ شي او بیا به حکومت بالکل همدغه رنګې به روان چې کوم معاملات روان دي او په د چا خلاف به څه کاروی نه کېږي. بیا د دې نه علاوه یو دویمه اهمه موضوع ده چې په دې به مونږ خبرې کوو چې تحریک انصاف همیشه دا ویلي دي چې دا پټرول به مونږ خپل قیمت ته واپس راولو. هغه وخت به دوی ویل چې په پټرول باندې د پاکستان حکومت ډېر زیات ټیکس اخلي او دا ټیکس ولس سره ډېر لوی ظلم دی. دا به دوی کله ویل چې کله دوی په حکومت کې نور راغلي. د حکومت ته د راتلو نه پس بیا دوی په دې خبرو باندې لږ په مزه هغه چې کوم د دوی رد عمل او د دوی چې کوم موقف و هغه لږ غوندې په څه طریقې سره کمزوري کېدل شروع شو. خو نن د دې دا چې کومه تیاره راغلی ده، دا چې کوم وایرس راغلی دی، د دې وایرس راتلو نه پس مونږ کتلی دي چې په دنیا کې کله ګاډي ګرځېدل بند شو، هوا کې جازونه نه الوزي، په سمندر کې سمندري جازونه نه ګرځي، او پټرول روزي لګیا دي روزانه مسلسل خو خرڅېږي نه.
نو هغه دی وخت کې د تاریخ ټولو کې لاندې یعنی ارزان وخت راغی، دومره ارزان شو چې اوس څوک اخلي نه. نو چې کله دومره ارزان شو نو په پاکستان کې به ولې دا دومره ګراني؟ آیا دا به اوس هم په پاکستان کې ګراني که نه حکومت په چېرته په دې هکله باندې څه مخکې څه کاروی کوي؟ ځکه چې دې وخت کې هم دا په پاکستان کې چې څومره ګران دي او په دې باندې حکومت څومره ټیکس اخلي، دا هماغه ماحول را روان دی کوم چې د مخکینو حکومتونو کې و. په دې به هم مونږ خبره کوو او یو دریم اخرنی سیګمنټ کوشش به کوو چې مونږ لغونتې خپل د ګیر چاپیره ضلعو کې سوات، کوټ او دې علاقو کې لږ معلومات وکړو چې د مسله دومره زیاته شوې د دې وایرس. نو آیا خلک به د روجو د تراو د ورځې چې کومې دي نو دا به دوی څنګه تېرې کړي؟ آیا دا خلک به د حکومت دا چې کوم درخواست د حکومت د اړخه چې کومې دغه کېږي، نن هم عمران خان صاحب ویلي دي چې خلک د کورونو پورې محدود پاتې شي، آیا په روژه کې به خلک د حکومت خبرې ومني؟ نو موږ به خبره کوو اولنۍ چې کومه خبره ده نو هغه ده د اوړو او د چیني چې دا کوم سکینډل دی، په دې باندې به مونږ خبره کوو. په دې کې چې کله دا واقع چې کله مخې له راغله مونږ به کوشش کوو چې زمونږ سره دلته په دې باندې مونږ کوم خلک چې په دې مسلو باندې پوهیږي په هغې کې هم پوهانو سره په دې باندې خبرې وکړو، خو تر څو پورې چې زمونږ رابطه کېږي زه به تاسو ته دا ووایم چې زمونږ پروډوسر صاحب وایي چې دې وخت کې په پېښور کې نوموړی صحافي چې ډېر لوی نوم لري اسماعیل خان صاحب، هغه په دې معاملو باندې پوهیږي چې کوم کیسونه نیب ته لاړ شي، کوم اف آی اے ته لاړ شي، نو بیا د هغې څه نتیجې راوځي. هغوی ما سره دې وخت کې په لاین باندې موجود دي. ډان اخبار دی، ډېر سوبر اخبار دی، په خیبر پښتونخوا کې د هغې ریزیډنټ ایډیټر دی او موږ سره دې وخت کې په لاین باندې موجود دی. اسماعیل خان صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی ویم. ډیره مهرباني جی تاسو وخت راکو. اسماعیل خان صاحب لږ غونتې زوړ ټریک ریکارډ په نظر کې ساتو او ما خپل اوپننګ کې هم خپل کتونکو ته دا خبره وکړه چې مخکې هم کومې داسې معاملې وې چې په هغې کې به خلکو دا تمه لرله چې څه نتیجه به یې راوځي نو هغه به بیا نیب ته لاړه. نو اوس که په دې معامله کې چې کومه دا د اوړو او د چیني دا دومره لوی ظلم چې خلکو سره شوی دی او د دوی نه د اربونه روپۍ دوی نه ګټلې شوي دي د دوی په جیب باندې چې د حکومت د وینا تر مخه چې کومه ډاکا چولې شوې، که دا کیس اوس نیب ته ځي تاسو څه ګڼئ چې دا به څه شي؟ زما ما خو وختي په ټویټ هم کړو، غټه خبره دا ده محمود جان چې دا خبره زه نه کوم، دا چې کوم سپریم کورټ، اسلام آباد های کورټ یا دغه رنګې لاهور های کورټ مختلف چیف جسټسز لارجر بینچ کې چې کوم ابزرویشن شوي دي د نیب په کارکردګۍ باندې، زه د هغې خبره کوم چې هغې وختن په وختن د نیب چې کوم کارکردګي ده هغې باندې غټ غټ سوالونه راپورته کړي دي د دې په کمپیټنس باندې او د دې په افیشنسي باندې غټ غټ دغه دي. تاسو وګورئ خاص کر د 2 کالونو خو چې کم کیسونه راغلل او لاړل او د هغې څه نتیجې مخې ته رالې او خو ستاسو د وړاندې دي. په هغې کې خلک یو نیم کال چې کوم دی په لاک اپس کې یو، اول د نیب په کسټډي کې یو، بیا چې د نیب کسټډي نه لاړ شي نو بیا جوډیشل ریمانډ باندې دغه ته لاړ شي، جیل ته لاړ شي، بیا هلته کې پراتی په میاشتو پراتی او دې ته نه جوړ دغه نی چې د هغې خلاف چالان سبمیټ کړي په عدالتونو کې او په دغه وجه باندې چې کوم دی نو بیا د هغې ضمانتونه موشي ځکه چې چالان دي دغه کوي نه، نو چې کله چې دي د دې قابل دي چې چالان پیش کړي نو بیا دا کار وکړي چې د دې نه مخکې چې هغه د ضمانت دپاره یا د بیل دپاره اپلای وکړي، دي په یو بل ریفرنس جوړ کړي، بیا په هغې کې دي دغه کسټډي والي. نو خبره غټه دا ده، زما خپل خو خیال دا و ځکه چې زما چې څومره معلومات نو په دې 25 تاریخ باندې به د فورنزیک آډیټ راتلو او څه لږې ډېرې خبرې معلومات تاسو ته ښه پته ده چې زموږ خو پروفیشن هم دا دی چې خبره اورو یو ځای بل ځای نه، هغه دا و چې هغه فورنزیک آډیټ کې چې کوم معلومات دي یا کمې خبرې دي هغه ډېرې زیاتې حیران کن دي او حکومت دا غوښتل چې د دې دپاره چې دې نه مخکې چې دوی دا فورنزیک آډیټ په 25 اپریل باندې پبلیک کړي، دا یو ځل بیا د رپورټ ولګي د ډبل چیک کولو لپاره دی کې چې کم فګر دي ځکه چې دا فورنزیک آډیټ دی، دی کې خبرې نه دي، دی کې 2 جمع 2 دی چې دا څومره پروډکشن چېرته تللی دی، کم ځای نه راغلی دی، څومره پیسه د چا اکاونټ ته تللی ده، کم ځای ته تللی ده، څنګه تللی ده، دا ټولې خبرې په هغې کې شوي دي. نو صرف ډبل چیک کولو دپاره د هغې د حکومت کې دا یو سوچ روانو چې دا یو ځل 25 نه یو څو ورځې لیټ هم شي نو څه خبره نه ده. اسماعیل خان صاحب
خو په دې کې د محمود جان زه د ما لپاره تشویش خبره دا ده چې زما خیال دی نن څوم تاریخ دی نن 21 نن شلم دی جی نن دغه دی 21 تاریخ دی او جی ټیک شو جی جی څلور ورځې پس به دا رپورټ راتلو د ټیکنیکلی 25 باندې کې دي چې هغه به د حکومت بیا لږ ځنډولې وي د ما تاسو ته ډبل چک کولو لپاره او څلور ورځې مخکې نیب د دې کوګنیزنس واغستو کنه دا دیس از لکه زما د لپاره دا دغه خبره ده د حیرانۍ خبره هم ده او د پریشانۍ خبره هم ده. اسماعیل صاحب د حیرانتیا خبره تاسو بیا ذکر وکړو چې موږ به ډېر حیران شو چې په کې کومې خبرې مخې راغلي دي د دې نه به زیاته دا د حیرانتیا خبرې چې د عمران خان صاحب ټولو کې زیات قابل اعتماد سړی په دې کې تر اوسه پورې یعنې د هغه نوم پکې راغو د جهانګیر خان ترین نوم چې کله په دې کې راغو بیا د هغې چې کوم نور اتحادیانو د هغوی نومونه په دې کې راغه د دې نه هم د حیرانتیا څه خبرې موږ دې کې ایکسپیکټ کړو او بله خبره دا ده چې د فارنزیک آډیټ او د انکوایري کمیشن رپورټ چې کوم دی نو دا چې کله لکه ایساریږي او د شیخ رشید صاحب غوندې د سړي بیان چې په دې باندې راځي چې دا لږ لیټ کیدی شي نو دې نه خو دا اشاره میلاویږي چې دا معامله هم لګیا ده د خاور لاندې د خښولو کوشش روان دی دې وخت کې نه دې کې داسې وه چې زما چې څومره حده پورې معلوماتو په هغه کې دا وه چې د ځنډولو دغه دې وجې نه وه چې چونکې پریلیمنري چې کوم اوس د فورنزیک آډیټ کوم پریلیمنري رپورټ راغلی دی نو هغې کې بعضې عدد و شمار دي نو هغه عدد و شمار به تاسو ته وویلې چې هغه په خپل ځان باندې ډېر زیات حیرانکونه دي نو د دې دپاره دوی دا غوښتل چې په څه طریقه باندې دا دوباره ډبل هغه کې کراس چیک کړي چې آیا دا کم فګرز دي ځکه چې ته کې ګوره د انکوایري رپورټ خو یو جنرالټي یو رپورټ چې دا غلطو شو پروسیجرل لیپسز چې کم ځای کې شوي دي د رولز یا د ډیسیشنز یا دغه چې کم ځای خو هغې کړو خو بیا د هغې په رڼا کې بیا فورنزیک آډیټ کولو چې دې ته کم تسس شوي دي دا پیسې د چا اکاونټ ته تللي دي کم ځای ته تللي دي کم بل څومره پروډکشن شوی دی بیا څه چل شوی دی بیا څه چل شوی دی نو د هغې د سکټل کولو دپاره دا ټول دغه روانو دي د حکومت خواهش دا و چې دا د دوباره په دې باندې یو دوباره خو نه خو چې کم فورنزیک آډیټ کم دا پریلیمنري رپورټ دی دا ډبل چک شي زما کنټینشن دا دی چې دې کې اوس نیب چې پکې اوس منځ کې راودنګل دا ډېر زیات اوس نه پوهېږم چې دی به د اردو اصطلاح کې د انټریګینګ دپاره بسي خو دا ډېر زیات انټریګینګ دی زما دپاره ځکه چې د دې مطلب دا دی چې نیب کګنیزنس واخیستو چې کګنیزنس یې واخیستو دا شیم لاړو وځنډېدو او چې دا شی لاړو وځنډېدو نو مطلب دا دی چې دا به وځنډېږي دا به ځنډېږي نیب به پکې انویسټیګیشن کې بیا به د انکوایري د دې چې کوم خپل پروسیجر کېږي بیا به پکې خلک سمن کېږي بیا به څه کېږي بیا به څه کېږي او د نیب د کمپیټنس خو تاسو کتلی دی هغه حشر کتلی دی چې دوی کم کیسونه بیا روړي میدان ته هغه خو زما نه دی خیال چې دومره پاورفل شوګر کارټیل چې په هر یو حکومت کې موجود دي په هر پارټۍ کې موجود دي د هغې په دغه کې چې کم دی بیا نیب به دا کیسونه په عدالت کې ثابت کړي دا زما خپل خیال دا دی چې دا کیس چې کم دی نو بس وی هیو لاست اټ بیفور د دې نه مخکې چې دا چېرته کې فیصله شوی وي اسماعیل خان صاحب یو بل سوال زما په ذهن کې راځي حکومت چې دی دې وخت کې په ډېر کمزوري وکټ باندې ښکاري ځکه چې دومره خلک ورسره نشته چې دی د خپل حکومت مخکې هم جاري وساتي که دا خلک ترې اخوا کېږي نو داسې نه ښکاري لګیا دی چې حکومت به هم غواړي چې دا معامله دې په دې وخت کې رفع دفع کړي او دا معامله دې لږ په خپل ځای باندې پاتې شي ځکه چې که حکومت مخکې وچلېږي نو دا به ټیکي او دې سره بیا د وزیر اعظم صاحب په خپله اخلاقي جواز کمزوري کېږي نه ځکه چې خو په خپل هر وخت وایي زه خو بس انصاف به کوم او ولس سره چې څوک زیاتې کړي زه به هر صورت که حکومت پاتې کېږي که نه پاتې کېږي زه به هېڅ څوک نه پرېږدم په دې به څه وایي زما خپل خیال دا دی محمود جان چې عمران خان ته په دغه چې په انګریزي کې وایي که نه وین وین سچویشن دی که دا خبره دغه کېږي که دې په شوګر کارټیل باندې مطلب د هغې خلاف اکشن اخلي and he takes them on ٹھیک شو نو پبلکلی د obviously دغه سیوا کېږي پوینټ سیوا کېږي او د دې په دغه کې که د حکومت ختمېږي سټل پولیټیکلی هی سټینډز ټو گین نو زما خپل چې د خیال دی هغه دغه دی چې د خان صاحب خپل کیلکولیشن کړی دی هغه کاسټ بینیفټ انالیسس چې څه ته وایي هغه کړی دی
نو هغه ذهني تور باندې هغه دې ته تیار دی که زه په اکشن کوم او یوازې دې نه تاسو نن کابینټ ډیسیشن به کتلی مې زما خپل معلومات دا چې دا به کېدونکي وو خو چې کوم نن کوم کابینټ کې دغه شو کمپټیشن کمیشن اف پاکستان دا ټول پریلوډ دی دې نه پس به تاسو ګوره چې نور درسلو نور کارټیلز په دې ملک کې چې دای خلاف دغه کیږي اکشن کیږي او دا د دې د شوګر کارټیل چې کوم خلاف اکشن کېدو دا دغه کورولري ده او دا تاسو دا خبره هم ټیک ده چې ډېر مضبوط خلک چې کوم دی پرایم منسټر له ورغلي دي او کوشش کړی دی چې هغه ته وایي چې را په دې کورونا کرایسس او په دې کووډ 19 په دې کرایسس کې ځان ته مسالې ما جوړوه دا ډېر پاورفل خلک دي مسالې به درته جوړ شي دغه پوه شو هغه یې هیلډ از ګراوند چې نه دا به کو د دې په نتیجه کې چې سم امپلیکیشنز راځي دغه به مقابله کو اوس خبره دا ده چې چونکې پاوس په د پرایم منسټر او په دې اړه خو د دې پروګرامونه چلېدو نو د نیب په ذریعه باندې چې کوم دي دا ټول پروګرام د سکټل کولو دا زما شک دی زما خیال دی چې دا ټول د کاګنیزنس چې کوم دی کنه دا دغه دار چې دس هول ایکسرسایز ویل گو فور ا ټیکسټ نو تاسو په خپل د دې خبرونو خو ماته داسې اندازه لګي چې تاسو هم هغه خیال دی کوم چې د اپوزیشن خیال دی چې نیب چې کوم دی دا ډېر انډیپینډنټلی یوازې خپل کار نه کوي لګیا دی او دا د سیاسي مقاصدو دپاره بعض ځایونو کې استعمالیږي بعضې ځایونو کې د خلک بچ کولو دپاره استعمالیږي لګیا دی او تر اوسه پورې چې کوم د دې رزلټ دی د دې چې تر اوسه پورې دی کوم چرته چې دی لاس اچولی دی او د هغې نه تر اوسه پورې ډېر غټ رزلټس نه دي راغلي مونږ ته نو د دې هر څه نه خو داسې محمود خبره دا ده که نه تاسو ګورئ د خسرو بختیار دی دغه خلاف چې کوم د نیب یو کیس روانو چې بیا د ملتان پتې کوم ځای نه هلته چې کوم دی نو بیا ټرانسفر شو دغه ته لړو غیب شو نیب یو بولبلي والا یو پروګرام دی اټس ا لیبرنت اف دغه بس میز دغه دی چې کله داسې کله خوا کله دی خوا کله خوا بس شیپ دی هغه رواني دا دی وخت کې زما خپل دغه دا و چې په کار دا و چې نیب انتظار کړی وی د فورنزیک د اډیټ دا رپورټ راغلی وی او بیا په هغې کې چې څه ریکمنډیشنز و چې څه کول وی د هغې نه پس به خامخا لامحاله اکشن کېدلو که هغه فیډرل ګورنمنټ کولو تھرو ایف آئی اے که هر څه کولا به کول او که نه کیسې واپس نیب ته لیږلو څه فیصله هم کول هغه وخت کې بیا ټیک وه خو 3-4 ورځې له په هغې کې پاتې نه وې یا د فورنزیک اډیټ رپورټ راتلو ته پاتې نه وې نیب پکې اچانک کاګنیزن واخیستو او د نیب په داسې وخت کې چې د نیب په کردار باندې خپل بلا ډېر سوالیه نشانون کوېشن مارکس په ډېر غټ موجود دي نو په هغې کې چې کوم دی بیا دارنګې کار دا خپل زما خپل دغه دا چې دا ټایمنګ چې کوم دا ډېر زیات دغه دی حیران کن دی نو تاسو اسماعیل صاحب دا ګڼئ چې دې سره د حکومت خپله کریډیبلټي د هغې ساک ته به هم اثر رسي او د اپوزیشن جماعتونو چې کم موقف دی چې نیب د سیاسي مقاصدو دپاره استعمالیږي اب مضبوطیږي ورسره نه زه د نیب نه یو پټی غوندې د حکومت کریډیبلټي اړخ ته تلل غواړم دې وخت کې زما خپل دا اوس د ګورنمنټ کار دی چې هغه څنګه خپل ځان ډیفینډ کړي دا ضرور دا تاسو دا خبره ټیک ده چې دې سره به د اپوزیشن هغه نریټیو چې دا د اپوزیشن خلاف استعمالیږي او یا خپل خلک پروټیکټ کوي او داسې کوي هغه څه کې دې ته به هغه نیریټیو د اپوزیشن لکه دا کېږي هغوی به هم یو څو براوني پوینټس په دې باندې خامخا پکې وګټي او د هغې هغه چې کومه نیریټیو ده هغه به پرې دغه کېږي سټرنتن کېږي په دې باندې دې کې څه شک نشته دی دا اوس د ګورنمنټ دغه دی چې سره د دې چې نیب کاګنیزن واخیستو یا وانخیستو چې ګورنمنټ خپل کاروي چې کومه ده هغه لاجیکلي دغه ته ورسوي اډیټ فورنزیک اډیټ رپورټ چې راشي هغه د پبلک کې دا ډېره ضروري ځکه دا چې نیب ته که شی ورغلو نو دا شی بیا بار ته نه روځي دا خو واضحه خبره ده اسماعیل صاحب یو اخرنی تپوس کول غواړم ستاسو مې ډېر وخت واخیستو زه دا تپوس کوم چې اکثر مونږ کله داسې واقعات ګورو چې پکې څوک بچ کولو کوشش کیږي که نه نو مونږ د هغې په هکله باندې بیا مونږ د شیخ رشید صاحب غوندې د خلکو بیانونه وګورو دا قسمه بیانونه چې ورسره ګیر چاپیره نه را شروع شي چې نه دا چې کوم اډیټ به کیږي د دې رپورټ یو څو ورځې ایسارېدی شي دا ډېر زیات ضروري دی د ملک دپاره دې وخت کې د ملک د استحکام دپاره دا ډېر ضروري دی او دې وخت کې ملک خطرو سره مخ دی دې وخت کې خو ملک کې کرونا ده نو دوی هغه خلک د بچ کولو کوشش خو نه کوي چې کوم په دې کې هغه شوي دې بیانونو باندې به تاسو څه تجزیه کوئ ویلې به مجان چې ډېر ښه خلک پاورفل خلک چې کوم دي هغې کوشش کړی دی انفلوئنشل خلک دي هغې کوشش کړی دی په پرایم منسټر باندې چې په څه طریقه باندې دا اکشن لږ وځنډولی شي همدغه په دغه څنګه چې تاسو وایئ دغه جوازونه دي چې دې وخت کې حالات داسې دي او داسې نه چې دې نه یو بل کرایسس جوړ شي شارټیجز سټارټ شي فلاني وشي ډنګري وشي
پولیټیکل انسټیبিলিټي راشي ځکه چې پاورفل خلک خو دي دا په دغه کې موجود دي نو دا خبرې په خپل ځای باندې شته دي زما خو څه معلومات هغه دغه چې پرایم منسټر ورته په اخیره وخت پورې خطو په دې دوران کې اوس څه شوي دي څه نه دي شوي دا به اوس د ګورنمنټ ځکه چې د نیب د اکشن په وجه باندې د ګورنمنټ خپله کریډیبیلیټي باندې ضروري یو غټ سوالیه نشان رادا کېږي زه ځکه وایم چې د 15 تاریخ راشي زما ما د خیال داري معلومات دی چې دا به کېدی شي دی به دا رپورټ زه ځنډګي د هغې د وجوهات دغه وو چې دی ویلې چې دې کې چې کوم فګرز راغلي دي هغه فګرز دوباره چک کول غواړي ډبل چک کول غواړي ځکه چې کله رپورټ راځي او ته خلک کنفرنټ کوي او سبا پکې هغه فګر څوک چیلنج کړي نو ټول انکوایري رپورټ ټول فورنزیک رپورټ چې کوم دی هغه به دغه کریډیبیلیټي به زیرو شي دا خبره دغه څه جواب موجود خو کدا شی اوس بيخي حشف شو او بيخي نیب تلاړو نو بس مطلب تاسو بیا وګڼئ چې دا خلک بمده قرنګ دي کله کیږي او د قوم سره بمده قرنګ لوبي کیږي جی اسماعیل صاحب ډیر مننه تاسو ډیر وخت راکو ډیر خط تجزیه او کا ګرانو کتونکو دا هغه خبره و تاسو ته اول کړو چې تر اوسه پورې څومره داسې کیسونه کله نیب ته تللی دي نو دا اندېښنې سره روچتای چې په دې کې کم خلک ګیرېدو ولا دي اب د ګیرېدو نه مخکې آزاد شي د وخت کې یو ورکوټ شان دمه وخت شوی دی راځو د دمه نه پس جی ګرانو کتونکو پروګرام کې وزل بیا هر کله د دمې ته تلو نه مخکې مونږ کوشش کړو چې د ولس په جیب باندې کومه ډاکا د حکومت ملګرو اچولې وه د اوړو او د چینی د ګرانولو په صورت کې مونږ په هغې باندې تجزیه واغسته چې په 15 اپریل باندې حکومت ویلو چې ارومرو به مونږ ټول حساب کتاب د کام مخې لیکدو چې چا ظلم کړی دی نو د هغې نه به تپوس کوو په هغې مونږ خبرې وکړې اوس خو د حکومت انتظار دی ځکه چې 3 ورځې پاتې دي چې حکومت مخکې ځي که نه دا معامله یو ځل بیا نیب ته ورکوي هغه ادارې ته چې بیا به هلته دې باندې لږ نور زیات وخت به لګي او دا خلک به ښکاري داسې چې بج به شي اوس مونږ کوشش کوو چې یو بله خبره معلومه کړو مونږ اکثر د دې خپل د پېښورو د ګیر چاپېره علاقو خبرې وکړو خو مونږ ورسره لږ غونتې د خپلې نورې علاقې وګورو چې دلته په هکله باندې 2-3 ورځې بعد روژه شروع کېږدونکې ده دې وخت کې د ولس الته د مومنټ د تګ راتګ د بهر د وتو د کورونو صورتحال څه دی او په روژې په هکله باندې چې کومې فیصلې شوي دي چې الته به خلک آیا تراویح به کوي که نه به کوي خلک به جوماتونو ته ځي که نه به ځي د حکومت فیصلې خو مخې ته راغی خو دا هم ضروري ده چې مونږ وښیو چې د ولس د اړخه به څه رسپانس وي ولس به څه جواب ورکوي نو مونږ کوشش کړی دی چې ما سره د سوات نه زما ملګری همکار نیاز احمد خان را سره موجود وي او د کوهاټ نه یو د خپل ګس لاس د لرې علاقې نو یو د خپل ښي لاس د کوهاټ نه طاهر رشید زما همکار هغوی را سره یوځای شي او دوی نه له غوندې معلومات واخلو د خلکو د موډ باندې خط تپوس وکړو چې دا کم هر څه کېږي لګیا د حکومت دې وخت کې داسې ښکاري چې لږه نرمي هم کړې ده خو حکومت هم پریشانه دی او خلک هم پریشانه دي نو ځکه چې دا رزلټ داسې را روان دي نیاز احمد خان صاحب پروګرام کې درته هرکلی ویم ډېره مننه محمود جان صاحب او زما به کوشش وي چې طاهر رشید صاحب هم مونږ سره په دې وخت کې مونږ سره موجود وي نو ښه به وي چې زمونږ خبرې واوري نو هغوی سره به هم مونږ خبره کوو خو اول راته دا ووایه چې دا سوات کې څه چل دی چې دا دومره ګډوډ غوندې خبرونه را روان دي مونږ ګورو هلته نه ریزلټس چې کوم دی هغه ډېر ښه نه دي او د دې ریزلټس په نتیجه کې د الکا د خلکو موډ څه دی یعنې راتلونکې ورځې د عبادت دي جوماتونه به آبادیږي او د سحر په جمعو کې هم په سوونو زرګونو خلک موجود وي څه ګورې لګیا چې خلک به څه کوي په دې روژه کې کور به کیني که روزي به محمود جان صاحب څنګه چې سر کې دا خبر راغله چې کرونا چې دی هغه وایرس خپرېږي او دا د یو بل سره ملاوېدو د دې نه او دلي انتظامیه د سوات په وخت کې ګامونه سخت پورته کړل هغه کنټرول اوس داسې ښکاري چې هغه د خلکو یا هغه صبر پیمانه سرته رسېدله یا بله مسله ده یو 15 ورځې خو ټیک ټاک لاک ډاون شو خو تېرې یوې هفتې یا 10 ورځې نه هغه لاک ډاون چې دی هغه شاته اچولی شوی دی دا درېیمه څلورمه ورځ ده د مینګوري په بازار کې دومره ګڼئ چې لکه د روټین نم د معمول نم سیوا ګڼئ او زیاتره دوکانونه چې دی نو هغه کولاو دي په سر کې چې د حکومت دا فیصله وکړه چې جوماتونو ته به نه ځئ د جمعې لمونځ به نه کېږي خو په هغې کې د ښار جوماتونه چې دي نو څه حده پورې په هغې باندې بندیزونه یا هغوی په خپله ځان هغه راوستل
کوم چې د سایډونو یا یو طرفونه یا د کلو جماعتونه دي هغه دا خبره بالکل نه منلې او هغه اقرنګ منځونه کیږي اقرنګ غنۍ اق شانته کې چې نو خلک هغه باندې ته دي اوس چې د خار هغه جماعتونه چې نه هغه پرانسته شوی دي او پای کې د قاعده امامتۍ منځونه کیږي او اق شانته کې هغه جوخ ولاړي نن چې نو خلکو ته پته ده چې موږ د مشرق ټیم چې دي چې بیګا ملم جبه کې او پیښه شو او پای کې دیو درې کسان فاخره دي بیا سلور شو نن د جنازه په چارباغ کې شوې ده او پای کې په زرګونو خلکو ګډون کړی دی او بالکل جوخ ولاړ دي نو زه نه غواړم چې په روجه کې هم دغه خبره چې حکومت هدایت ورکړي په هغه باندې عمل وکړي شي بلکې په سر کې یو ریپورت موږ جوړ کړو چې په جماعتونو کې په جمع بندیزونه کې د بعض علما یعنی امامانو دغه حمایت هم کړو او هغه ریپورت چې کله وچلې دا هغه جماعت هغه مولانا ته ما بچناکه چې ما حمایت کړې ده خو دا خبره واپس اله ځکه ما باندې د کمیونټي د علاقې خلکو پرشر ده چې تا جماعت بند کړي د جماعت حکومت نه دی ویلي چې جماعت بند کړي نو هغه خلک چې دی هغه ریزسټنس کوي او بیا موږ ته یو بل عجیبه خبره وکړه چې په عام ورځو کې بعد دغه جماعت 200 په هم ډډه کېدو خو چې کله حکومت بندیز لګولې او سلور او 15 په ډډه کې او د سهار مانځه هغه ماشومان راولي هغه ماشومان چې د الله طرف به وي مونږ کا فرض نه لري 15 کالو 16 کالو ماشومان هم سهار وختي جماعت ته راولي دا خبره مونږ ته عجیبه خبره ده دا خبره مونږ ته علامه اقبال هم کړې و چې مسلمانان مونږه ما ته یاد شو د پروګرام کې و چې مسلمانان په اسلام باندې د عمل کولو نه زیات هغې دپاره جنګ کول زیات اسان ګڼي چې یاره جنګ به ورته خامخا ورته کوو او چې کله ورته وویلی شي چې معاملات ټیک کوي او خلکو سره ارزاني خلکو ته ورکوي تاسو سره که سامانونه پراته دي په ارزان نرخ خلکو له ورکوي که چا پورې قرض دی خلکو له قرض معاف کوي که چا پورې سود دی خلکو له سودونه پرېږدي او که چا سره نور څه مشکلات دي هغه مشکلات هغوی ته اسان کوي نو که دا ورته ووایو نو په دې باندې موږ عمل کې لږ کمزوري یو نیاز به لږ ما سره موجود اوسه طاهر رشید را سره د کوهاټ نه دی طاهر رشید پروګرام کې درته هرکلی ویم دا مننه مې وجان صاحب وعلیکم سلام نیاز خو راته څه د سواد خبرې وکړې او را سره دی خو هغه خو لږې داسې ډېرې ښه نه وي نو وایي چې کوم خلک وفات شوي دي نو د هغوی په جنازو کې په زرګونو خلک پکې ولاړ دي دا به څه چل کېږي محمود جان صاحب څومره پورې نیاز دلته د سواد خبره وکړه د جنازو نو زه به دا وایم چې دلته په کوهاټ کې تر دې دمه چې کوم د درې کسان چې کوم د هغه په حق رسیدلي دي چې کوم د کرونا وبا کې مبتلا نو هغه چې کوم جنازې شوي دي هغه خپل چې کوم اس او پیز دي هغه مطابق شوي دي باقاعده چې کوم چا د خاورو تسپرلو له چا جنازه کوله باقاعده سکیورټي فورسز او پولیس په موجودګۍ کې هغه جنازې شوي دي نو هغه هدا پورې موږ ویلی شو چې کومه جنازې کېږي هغه اس او پیز په دغه کېږي او هغه څه ګڼه ګوڼه هم نه وي باید قسم ډیر خلک چې کوم دي جنازې ته راتلو او هغه کې شرکت کوشش کوي او هغه ته شرکت اجازه نه ده ورکړې شوې خو نه د دې خو دا وجه نه ده چې کوارټ چې کوم دی نو هغه یو ګیرجن سټي ده که نه هلته لکه تاسو په خپله ګورئ هغلته د فوج عمل دخل زیات دی هلته هغوی اوسیږي هم زیات هلته هغه سنټر هم دی چېرته چې د هغه کېږي سلیکشن وغیره کېږي او هلته د هغې زیاتره حصه چې کومه ده نو هغه داسې ده که نه د دې نه علاوه د دې ښار نه بهر چې کوم ګیر چاپېره کوم ماحول دی په کلیوالو علاقو کې هلته څه صورتحال دی بالکل محمود جان صاحب دا چې کومه خبره تاسو وکړه دا یو دا فیکټر هم دی پکې او دا چې درې وړه مرګونه شوي دي دا درې وړه داسې چې د درې وړو تعلق چې دی هغه د کلیوالو سیمو سره وو نو هلته همدغسې جنازې مطلب باقاعده چې کوم سکیورټي فورسز دي هغوی په موجودګي چې دغه جنازې شوي دي او نور چې کوم څنګه نیاز خبره وکړه چې د بازارونو حوالې سره کوم خبرو وکړو نو بالکل هم داسې نه ښکاري چې مطلب دلته څه سختي شته یا داسې څه وبا شته یا داسې څه یره شته خلکو کې هماغسې موږ که بینکونه وګورو نو لینونه ولاړ دي او مطلب خلک یو بل باندې دغه شي بالکل د سوشل ډسټنسنګ چې کوم ویلی کېږي هغه خیال نه ساتلی کېږي همدغه رنګې جمعې منځ چې کوم دی هغه کله ادا کېږي نو هغه کې هم 15 کسانو نه ویل شوي خو بیا هغه د باوجود دا چې کومه درې جمعې مخفله کوم جوماتونو کې مونځ وکړي نو هغه بالکل سوشل ډسټنسنګ خو څه کوي چې مطلب خلک نور هم پکې ګڼه ګوڼه جوړه شوې پکې نو دې چې کوم سکیورټي فورسز دي یا پولیس چارواکي دي یا ضلعي انتظامیه ده هغه هم د یرې نه ځکه ډېر زیات دلته سختي نشي کولی چې هغه مذهبي
جی محمود جان صاحب جی زه پوه شوم ستاسو په خبره باندې. اوس یو بل اړخ ته ځو. نیاز په دې مختلفو علاقو نه دا خبرونه راځي که نه؟ سوات زموږ ډېر اهمه ضلع ده. مختلفو علاقو نه دا خبرونه به راتله چې دلته د صحت سهولیات کم دي او حکومتونو په شروع کې دا ټول سهولیات په هغه علاقو کې نه ساتلي. خو یوازې دا خبره هم نه ده چې موږ د په حکومت باندې تنقید وکړو چې ټوله دنیا کې هغه سهولیات نشته. په ټوله دنیا کې وینټیلیټر نشته، په ټوله دنیا کې د دې چرته ویکسین نشته، چرته دوی نشته. د هسپتالونو په هکله باندې هم ګیلې شکوې وي. خو اوس راته دا ووایي چې د خلکو توجه چې کومه ده نو هغه چرته د حکومت اړخ ته وي که نه زیاتتر چې څومره حکومتي څاري نو د بازارونو اړخ ته ځي او د جوماتونو اړخ ته ځي. کومو خبرو باندې خلک زیاتې خبرې کوي؟ هلو نیاز تا ته زما آواز درځي؟ جی بالکل تاسو आवाज راځي. نو ما تاسو نه سوال وکړو چې مخکې به خلکو دا ګیلې کولې چې زمونږ په دې علاقو کې خو دوی هم نشته، هغه ګولۍ هم را سره نشته په دې هسپتالونو کې کوم چې دې مریضانو ته ورکړی کېږي او وینټیلیټر هم نشته. خو موږ له پته ده په ټوله دنیا کې نشته. خو اوس په سوات کې خلک زیاتر ګیله د څه شي کوي؟ که خلک ګیله کوي نو د څه ګیله ده؟ بالکل تاسو غږ ما واورېدو. داسې ده چې اوس خو د 13-15 یا د 20 ورځو راځي هغه لاک ډاون دی. نو چې مونږ کله هم اکثر د بشرق ټي وي لخوا مو ته ویل شي چې تاسو واکس پاکس والا یا خلکو نه رائے والی، نو خلک چې دی لومبي خبره دا کوي چې حکومت مونږ ته مرستې نه کوي، امداد نه راکوي. مونږ بېروزګاره شو، زمونږ کاروبار خراب شو. خو اصل وجه دا ده چې دا خلک د وړاندې نه بېروزګاره وو. د دې خلکو د بېروزګاري شرح په خیبر پښتونخوا کې بیا په سوات کې ډېره زیاته ده. ښه تعلیم یافته خلک دی، ښه هنرمند خلک دی، خو ظاهره خبره دا سره چې روزګار نشته. نو چې کله پکې دا 10 ورځې لاکډاون راغی، د هغې کارونه بند شو، د هغې ټول کوم چې کار روزګار به کوو یا د ورځې پیسې به اخیستې هغه وتړلی شو. چا به دیاړي کوله، چا به رنګ ورکوو، چا ترکاڼانو کوم چې کورونه جوړولو یا کوم چې معمارانو هغې کار خراب شو. اوس چې کله موږ هم چا نه پوښتنه کوو نو هغه وایي چې یاره موږ سره پیسې نشته، د روزي روټۍ په تکل کې دي. هغه مسلې شاته شوي دي چې دلته سکول نشته، دلته تعلیمي ادارې نشته، دلته په هسپتال کې چې د هغه سهولیات نشته، اسانتیاګانې نشته، اوبه نشته، ګیس نشته، یا د بجلۍ لوټړي اوس هم روان دی، هغه هم څوک غږ نه کوي. ځکه چې هغه هاټ یا ګرمه دغه چې دی اوس حقه د بېروزګاري ده. بیا روژه را روانه څنګه تاسو وړاندې وویلو. په دغه حالاتو کې هم دلته کې ګراني ده. اوړه چې دی نو هغه په 800 روپۍ توړه وه، هغه 1100 ته ورسولی شوه. بیا چې دی ضلعي انتظامي باندې باندې سختي وکړه نو هغه نن 9,500 روپو ته. دا یو خبره د هغې سرکاري هلو نیاز چې دی یو شی دی او بیا به قشان دغه رنګې غوړي هم ګران شو، نیازه چای پتې هم ګرانې شوې. جي جي مونږ خو په خپله لکه دلته ګورو دا یو ډېر مشکل صورتحال دی. دا د هېچا په کنټرول کې نه دی. خو د ایماندارۍ خبره ده مونږ ګورو دلته زمونږ د صوبې چې کوم وزیر اعلی دی محمود خان صاحب، هغوی ګورو هر وخت لګي څه ناسه کوي، کله د یو ضلعې دوره کوي، کله د بلې ضلعې دوره کوي، کوشش کوي چې مارکیټ هم کنټرول کوي. کوم چې سرکاري خبرونه راځي روزانه یو نوی اجلاس کوي، کمشنرانو سره هم کینی او ډیپټي کمشنرانو سره هم کینی او کوشش کوي چې دا صورتحال د په څه طریقه باندې کنټرول کړي. او د نیتونو مالک خو خدای دی، خو موږ له ښکاري چې هغه کار کوي لګیا دی. نو موږ هغې ته لکه په دې وخت کې موږ په هغې باندې څه تنقید وکړو. خو که د هغې خپله ضلع کې دغه حل وي نو په نورو ځایونو کې به لکه تاسو په خپله څه ګڼئ چې هلته خلک په دې هکله باندې څه وایي؟ بالکل داسې ده چې دې وخت کې تاسو ویلو حالات چې دی هغه غیر یقیني دي. او وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان هغه د سوات ته راغلی و، دوره یې هم وکړه. دلته چې دی نو موږ ویلی شو چې د کرونا د وایرس لومړنۍ لیبارټري هغه یې ولګوله، هغې کارونه شروع کړی دی. او کم خلک چې په قرنطین کې دي هغې ته راشن هم ورکولی کېږي. خو هغه په یو څو په شمار دي خلک، هغه دومره نه دي. کوم اوس هغه رنځوران چې ته سیوا شو اوس یو سل شپږ ته ورسېدل. نن چې دی نو کوم وخت تازه دي کور مازدیګر چې راغی 14 کسانو کې نور هغه راغلي دي. نن په 13 ساعتو کې 3 کسان په حق کې رسېدلي دي. خو دلته کې حق خبره بیا ده چې د بېروزګارۍ د وجې نه خلک چې دی هغه د خپل یا د سوات د وزیر اعلی نه تمه ډېره زیاته کوي. خبره ده چې توقعات زیات دي، هغه شان رنګې نه دي کوم چې اقدامات شوي دي یا کوم پکار دي. او وزیر اعلی چې رام شي هغه وایي چې زه د ټولې صوبې وزیر اعلی یم او د هرې ضلعې او د هرې علاقې دا ډېره ښه خبره ده. که د دې وخت کې که موږ دا کتې چې په هغه ضلع کې امتیاز کېدی، یعنې هغې ته زیات اهمیت ورکړی کېدی، چېرته تعلق چې په خپله د وزیر اعلی هلته په خپله وي، نو دې وخت کې هغه لږه بده ګڼلی کېږي. ځکه چې موږ په تاریخ کې هم کتلي دي چې هر هغه اسلامي
حاکم چې کله به په هغې باندې په ټول ملک باندې به سخت راغه نو د هغې خپله علاقه به ټولو کې زیاته متاثره په هغې کې ګڼلی کېده او کتلی کېده به. کور د ودان نیاز احمد خان صاحب دې وخت کې ما سره طاهر رشید را سره موجود دی. لغونده هغه نه به تلو کې دا معلومات واخلم چې لغونده راته دا ووایه طاهر رشید چې دا کومه خبره دوی وکړه چې هلته خلک دا ګیله کوي چې بېروزګاري الاونس نشته دی او دا 12,000 روپۍ نو دا په کوارټ کې څنګه تقسیمېږي لګیا دي هلته خلک څه وایي؟ محمود جان صاحب دا 12,000 روپۍ چې کومې تقسیمېږي لکه دا خو چې کوم هغه بېنظیر انکم سپورټ پروګرام 2,000 روپۍ ومیلاوي دي نو هغه کې 1,000 روپۍ زیات دي او دا چې کوم 13 میاشتو خلکو ته نه میلاو نو هغه احساس پروګرام د لاندې میلاویږي دغه خو دې لپاره چې کوم میکانیزم دی هغه کې هغه باندې یو شمېر سکولونه پورته کیږي. یو داسې خاندان چې مطلب هغه واقعي مستحق دی حقدار دی هغه چې کوم دی هغه میسیج وکړي او دا خبره نن چې کوم دی ضیاءالله ایم پی اے چې کوم دی هغه هم دا خبره منلې ده چې په دې کې بالکل کار شته پکې چې مطلب هغه ته نه کیږي شفاف نه دی دا طریقه کار شفاف نه دی شفافیت باندې خو هغه دومره خبره ونه کړله خو دا خبره ده چې مطلب یو کور دی هغه یو کور کې شپږ کسان دي نو که شپږ کسانو کې دغه 12,000 میلاو شي نو یو خو دا خبره چې آیا د 12,000 باندې د شپږ دغه گزاره کیږي او کنه او بیا که شپږ وړه 12,000 والی نو آیا چې کوم مستحق کورونه دي هغه ته هغه دغه پیسې چې کوم دي میلاو شي او کنه د دې څه دغه نشته چې آیا دا یو خدای چې مطلب کوم مستحقین دي او حقيقي مستحقین دي هغه ته دغه شامل شي او دویمه دا چې مطلب داسې کورنۍ چې مطلب هغه مستحق نه دي خو شتمن خلک دي هغه هم د هغه بلتون پکې نه کیږي. بس طاهر رشید صاحب طاهر رشید وروره ډیره مهرباني تا هم وخت راکړو لغونده کوواړ د حله هم خبر شو موږ کوشش کوو چې موږ په خپل پروګرام کې د مختلفو ضلعو لږ لغوندې حل ورسره اخلو چې خلکو ته هم پته لګي روان دي. دلته وخت شوی د ورکوټ شاندمې راځو د یودمې نه پس جی ګران کتونکو په پروګرام کې ځل بیا هر کله د پروګرام په دې برخه کې و موږ نن جایزه اخلو. عمران خان صاحب چې کله حکومت کې نور راغلی نو هغې به ویل چې دا په پاکستان کې پټرول په کم قیمت باندې خرڅېږي نو د دې د خپل قیمت نیم دی او نیمې پیسې حکومت په هر لیټر کې په ټیکس باندې اخلي. که 100 روپو لیټر پټرول به نو دوی به ویل چې دا د 50 روپۍ خو د دې خپل قیمت دی نو 50 روپۍ په حکومت ګټي ځکه چې ملک په چلی او دا ټیکسونه اخلي او دوی دا ویلي و چې کله مونږ راشو نو مونږ به دا پټرول په خپل اصلي قیمت ته راولو او د دوی چې کوم خاص ملګری یو بل دی اسد عمر صاحب دی وخت کې هغه د ارس مشر کشر دی په حکومت کې هغوی خو به ویل چې دا بالکل به ارس به مونږ ختم کو د عام ولس لپاره به دا مونږ دومره ارزان کو چې بس دوی به بالکل مزې کوي په دې باندې نو که هغه مزې تر اوسه پورې دوی یقیني نه کړی شوی دوی هغه کار ونه کړی شو او مونږ کته چې دوی نو قدرت ورسره یو بل چلو کو اوس قدرت دا چل کړی دی چې دی وخت کې پټرول په دنیا کې چې څومره پیدا کیږي د هغې د چرته د لګولو چرته بندوبست نشته ځکه چې ما د پروګرام په شروع کې ویلو چې په اسمان کې جهاز نه الوزي په سمندر کې د اوبو جهازونه نه ګرځي په لاره کې موټر او ګاډی نه ګرځي او پټرول چې کوم شیز دپاره استعمالیږي نو د هغه کارونه اړیو هم نه کیږي لګیا دي نو دا پټرول په دنیا کې نه خرڅېږي نو بیا موږ وکته چې هغه د هغې قیمت اوس دومره لاندې راپرېوتو چې خلک بالکل اریان دي چې دا څنګه کیدی شي بالکل د نش برابر شو اوس دنیا چې خرڅوي نو دومره ارزانې خرڅوي مثال خبره یو بیرل به چې کومو فی بیرل به چې کومو نو هغه به 100 روپۍ نو هغه اوس چېرته 4 5 3 روپو ته راپرېوتو نو اوس به دا خلک څنګه علي او حکومت سره په خپله به څه جوازي چې دا به دومره ګران خرڅ کړي چې په خپله به که حکومت ته هغه میلاویږي په 15 روپۍ باندې او دی به بیا په 80 روپۍ خرڅوي نو خلکو ته به لکه دا څه جواب ورکړي چې دا 15 روپۍ چې دا کمې زیاتې اخلي د دې څه اخلاقي جواز دی نو ما کوشش وکړو چې په دې باندې لغونته د دې سیاسي او د دې اخلاقي اړخ معلوم کو نو ما رابطه کړې په اسلام آباد کې یو ډېر سینیر صحافي دی زما پخوانی همکار او آصف علي بټي صاحب په جیو ټي وي کې دی په اسلام آباد کې کار کوي د سینیر کرسپانډنټ دی او د ډېر وخت نه د وزیر اعظم دا چې کوم څه کوي وزیر اعظم چې کومې فیصلې کوي د وزیر اعظم هاوس او د وزیر اعظم د سیکریټریٹ د دې رپورٹنگ کی د دې روزانہ فیصلوں رپورٹنگ دے گئی. آصف علی بٹی صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ محمود جان بابر صاحب. یہ ذرا میں نے اپنے پشتوں میں ذرا یہ بات دہرائی ہے اپنے دیکھنے والوں کے لیے
کہ حکومت کی جو جماعت ہے اس وقت تحریک انصاف جب یہ حکومت میں نہیں آئی تھی تو یہ کہتی تھی کہ حکومت جتنا ٹیکس لے رہی ہے پیٹرول پہ اس کا کوئی اخلاقی جواز نہیں، اور جب یہ حکومت میں آئیں گے تو یہ اس کو اتنا سستا کر دیں گے کہ لوگوں کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ انہوں نے ابھی تک تو سستا نہیں کیا، لیکن قدرت نے جو نظام بنایا، کرونا کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد اب پیٹرول کی ضرورت نہیں رہی، یعنی استعمال اس کا نہیں رہا۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے اور حکومت کے اس وقت کے اعلانات پہ ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے، اپنا تجزیہ دیں گے؟ محمود صاحب، بات یہ ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور یہاں پر حکومت کے پاس جو آپشنز ہیں اس کو حکومت خود ایکسرسائز ابھی تک نہیں کر پا رہی ہے۔ ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ حکومت کے جو وزراء ہیں، خاص طور پہ اسد عمر صاحب، جو کہ آپ نے مینشن کیا ہے کہ اپنے جلسوں جلوسوں میں خود عمران خان صاحب بھی اپنی جو اس وقت کیبنٹ ہے ان کی اور اس کے اندر جو غیر متفق افراد ہیں، شاید ان کے ہاتھوں مجبور ہیں یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی یا ان کو صحیح بات نہیں بتائی جا رہی۔ اس وقت امپورٹ بل آلموسٹ زیرو ہو چکا ہے، اور جو اس وقت جو آپ کی کیپیسٹی ہے وہ بھی فیلڈ ہے، اور جو آپ کے پاس ذرائع تھے استعمال کرنے کے وہ تقریباً رک چکے ہیں۔ جیسے آپ نے مینشن کیا کہ کرونا کا جو وبا ہے اس ایپیڈیمک سچویشن میں یا پینڈیمک سچویشن میں اب مکمل طور پہ ملک کے اندر لاک ڈاؤن ہے۔ جب آپ گاڑی ہی نہیں چل رہی، ٹرکس نہیں چل رہے ہیں، آپ کا جو مال برداری کا نظام ہے وہ بند پڑا ہوا ہے، آپ کی ٹرینیں بند ہیں، آپ کا جو کنٹینرز جو آتے جاتے تھے وہ بند ہیں، آپ کی ہوائی سروس بند ہے، تو پھر آپ پیٹرول کو گھر میں رکھ کے کیا کریں؟ کہ لوگوں کو دیں اور سستے داموں دیں۔ ابھی جو پرپوزل ہے ہمارے پاس، ذرا یہ کہتے ہیں کہ آج کیبنٹ کی میٹنگ میں اس بات کو اٹھایا گیا ایک وزیر کی طرف سے کہ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم اس مائل سٹون کو بھی اچیو کر لیں۔ جیسے قدرت، آپ نے کہا کہ قدرت جو ہے وہ فیصلے کر رہی ہے اور اس کا فائدہ شاید عمران حکومت کو ہو رہا ہے، تو یہ بھی ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہو جائے گا حکومت کے لیے کہ اگر وہ اگلے ایک ہفتے کے دوران یہ فیصلہ کر لے، اللہ کرے کہ وہ یکم سے جو پرائس چینج ہوتی ہے، نیپرا کو جو پرپوزل بھجوائی جاتی ہے اس میں یہ بھجوا دیں کہ 30 روپے ہم کم کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ آواز اور یہ بات درست آج بھی سنی ہے، کیبنٹ کے حوالے سے بتا رہا ہوں آپ کو ذرائع سے، اور کچھ دن پہلے بھی ECC کی جب میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی کچھ جو وزراء ہیں ان کی طرف سے معاملہ اٹھایا گیا تھا۔ آصف علی بٹی صاحب میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا، حکومتوں کو کور کرتے کرتے آپ کو بھی 1-2 دہائیاں تو ہو ہی گئی ہیں، تو یہ جو اسلام آباد ہے، یہ جو پاکستان اسلام آباد سے چلتا ہے، تو اس اسلام آباد سے جو پاکستان چلتا ہے تو اس سے وہاں پہ جو اس کے لیے حساب کتاب کیا جاتا ہے، تو اس حساب کتاب میں اس پیٹرول کی شرح کیا ہے؟ کیونکہ اگر میں ذرا حکومت کی طرف سے آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ حکومت اگر یہ سوال کرتی ہے کہ اگر ہم اس پہ پیٹرول پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے تو ملک میں جو ریونیو آ رہا ہے وہ تو سب سے زیادہ میرے خیال میں یہیں سے آ رہا ہے، تو اگر یہ بند ہو جائے گا تو ملک چلانا تو مشکل ہو جائے گا، تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ دیکھیے محمود جان صاحب، بات بڑی سمپل سی ہے کہ اگر تو یوٹیلائزیشن ہو رہی ہو نا آپ کی اور آپ کو اس کا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہو ان ٹرمز آف اس کی جو کنزمپشن ہے، جب کنزمپشن نہیں ہو رہی ہے محمود جان صاحب، آپ گاڑی روڈ پہ نہیں لا رہے تو آپ پیٹرول کیوں ڈلوائیں گے؟ تو پیٹرول تو پڑا ہوا ہے آپ کے پاس، مٹی کا تیل آپ استعمال کر رہے ہیں، ہمارے غریب لوگ استعمال کرتے ہیں، آپ اس پہ سبسڈی دے سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ چھوٹ دے سکتے ہیں، لیویز کا ٹیکس کم کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت حکومت کو جو پرائس پڑ رہی ہے گھر میں وہ 48 سے 50 روپے ہے تقریباً۔ اگر پھر بھی آپ نے پیسے کمانے ہیں، 8-10 روپے آپ کما لیں، 30 روپے کمی کر کے آپ 97 روپے اس وقت بیچ رہے ہیں، جو کمپنیز بیچ رہی ہیں، جس میں 1.25 روپیہ ان کا جو ہوتا ہے وہ ان کا ریبیٹ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ حکومت اپنے قدوں پہ یہ لے لے ذمہ داری، حالانکہ کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے حکومت کے ریونیوز میں، کوئی شک نہیں ہے کہ ریونیو کم ہو جائے گا، لیکن آپ دوسری طرف بھی دیکھیں، جب کنزمپشن نہیں ہوگی، جب یوٹیلائزیشن نہیں ہوگی تو تیل کا کیا کریں گے آپ؟ کل کو یہ جو ہے مزید آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر جب ریسیشن آیا ہوا ہے، پوری دنیا کے اندر امریکہ جیسا ملک جو ہے وہاں پہ خام تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ منفی میں چلی گئی ہیں، تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اس سے نقصان ہو جائے گا؟ جب دنیا جو ہے امریکہ جیسے ملک کے اندر $1 سے بھی کم میں 4 لیٹر بک رہا ہے، تو آپ کو کہاں سے نقصان ہو جائے گا؟ اب تو ڈالر بھی نیچے آ گیا ہے، آج سنا ہے کہ 161 پہ آ گیا ہے، 168 پہ جو گیا تھا جنہوں نے پیسے کمانے کو کما لیے۔ تو اب تو آپ قوم پہ رحم کریں، اور یہ ایک اپرچونٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دی ہوئی کہ آپ عوام کو ریلیف دے دیں، کل کو آپ کے تبلے بچ جائیں گے، آپ کے لیے جو ہے نا لوگ مدد سرائی کریں گے، آپ کا فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کرے
یہاں بعد میں ضرور بیٹھے ہیں, پچھلے 24-25 سال سے ان حکومتوں کو کور بھی کر رہا ہوں میں, لیکن ایشو یہ ہے کہ ان لوگوں کو شاید سمجھ میں نہیں آتی وہ بات جو کہ آپ اور میں کرتے ہیں یا جو اب آپ کہتے ہیں. بہت شکریہ آصف علی بٹی صاحب, آپ سے وقتاً فوقتاً رہنمائی لیتے رہیں گے. بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ګرانو کتونکو دا زمونږ د پروګرام و دریم کوشش کړی وه چې په ملک کې وړو چینو کې چې کوم غلا شوې ده او په هغې کې د حکومت ملګري کوم راګیر شوي دي, حکومت 3 ورځې بعد یو رپورټ راوستو والا دی, هغه خلکو له به څه سزا میلاوېدو والا وه, خو د هغې سزاګانو د میلاوېدو نه مخکې یو بل نوي خبره مخې له راغله چې کیدای شي دا کار اوس نیب ته لاړ شي, په دې باندې بیا لږ نور وخت ولګي. نو د هغې نه یو تاثر جوړ شوی وه چې کیدای شي چې دا خلک بچ شي, او په دې کې منځ کې څوک شوي دا خلک د بچ کولو والا پته نشي چې حکومت اوس څه کوي. زموږ پهله سیګمنټ دا و, بیا زموږ کوشش دا وکړو چې په دنیا کې چې کله د پټرولو قیمتونه بالکل د ځمکې ته راورسېدل, نو په پاکستان کې ولې دومره اوچت دي, او د هغه خلکو په حکومت کې ولې اوچت دي چې چا به دا ویل چې که موږ په حکومت کې راغلو نو موږ په دې پټرول باندې ټیکس نه ګټو, ځکه د غریبانو خلکو ته به ارزاني ورکوو. پټرول به چې ارزان ورکوو, په ګاډي کې به خلک سفر کوي, په ګاډي کې به سامانونه وړلی کېږي, سبزیانې به وړلی کېږي, نور ټول سامانونه به ځي راځي, نو خلکو ته به شیزونه ارزان شي. اوس ګورو چې دا پټرول خو قدرت را کم کړ, قیمت را کم کړو, چې اوس دوی ورسره خپله زړه واده پوره کوي که نه. موږ په دې باندې آصف علي بټي صاحب سره خبره وکړه. درېیمه خبره زموږ دا وه چې روژې را روانې دي, 2 ورځې بعد خلک آیا حکومت سره تعاون کوي که نه. نو موږ ته پته ولګېده چې نه, په څه علاقو کې خلک زرګونه خلک په جنازو او په جوماتونو کې شریک دي. مونږ همدغه زمونږ فرض دی چې مونږ د دې خبرو یاد دهاني دلته کوو, او دا کار به مونږ بیا هم کوو. سبا به نوې موضوع سره ستاسو مخې له یو ځل بیا حاضرېږو. ما او ټول خلک په خپل دعا کې یاد ساتئ. د الله په امان.